بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس السادس والعشرون یعنی د شپږیشتم درس اخیری تمرین دی او د کتاب د سر نه 111 نمبر سبق دی. تمرین یعنی مشق. په دې مشق کې موږ له دوه سوالونه راکړي. اول سوال یې راکړی دی د پښتو نه عربي جوړه کړئ. د پښتو جملې راکړي دي وایي د دې نه تاسو عربي جوړه کړئ. نو اول د پښتو جملې دي وایي ای شاهد. شاهد یو هلک دی هغه ته وایي ای شاهد ته دلته نه پاسه، ته دلته نه پاسه. نو یا شاهدو ای شاهد قم قم ته پاسه، ته پاسه من هنا دلته نه، ته پاسه من هنا دلته نه. ای شاهد ته دلته نه پاسه. یا شاهد قم من هنا، قم من هنا. عرب وای قم من هنا، هنا د هنا په ځای هغې هنا وای. نو دواړو معنا ده دلته نه. او په کرسۍ کېنه، او ته په کرسۍ کېنه. وجلس، وجلس د وو معنا ده او اجلس معنا ده ته کېنه. وجلس او ته کېنه علی الکرسي په کرسۍ باندې. ٹھیک شوه. خالد سکول ته ځي، خالد سکول ته ځي. خالد یذهب الی المدرسه، خالد یذهب ځي الی المدرسه سکول ته. اوس د مونځ وخت دی، اوس د مونځ وخت دی. الان معنا ده اوس. اردو کې وایي اب نماز کا وقت ہے، اب نماز کا وقت ہے. اس د منځ وخت ہے. الان وقت الصلاة، الان اس اب وقت الصلاة نماز کا وقت ہے. ٹھیک شو جی. الان وقت الصلاة ہے، الان وقت الصلاة اس د منځ وخت ہے. زه جمعات ته ځم. انا اذهب الى المسجد، انا اذهب زه ځم الى المسجد جمعات ته. زه کور ته واپس کېږم. انا ارجع زه واپس کېږم، واپس راځم. الى البيت کور ته. زه واپس راځم یا زه واپس کېږم کور ته. شاهد د سکول نه واپس راځي، شاهد د سکول نه واپس راځي. نو شاهد یرجع معنا واپس راځي من المدرسه د سکول نه. او باغ کې لوبې کوي. ویلعب او هغه لوبې کوي، ویلعب او هغه لوبې کوي. فی البستان باغ کې. بستان هم ورته ویلی شي، فی الحدیقه هم ویلی شي، دواړه باغ ته وایي. ماشوم خپل مور طرف ته ځي، ماشوم خپل مور له ځي یعنی مور طرف ته ځي. الطفل یمشي، ماشوم ځي الی امه خپل مور طرف ته، خپل مور لا یا خپل مور طرف ته، دواړه معنا کولی شي. جمیل خپل پلار سره، جمیل خپل پلار سره په ادب کینی، جمیل خپل پلار سره په ادب کینی. جمیل یجلس، جمیل کینی. عند والده خپل پلار سره، عند والده خپل پلار سره. بادب په ادب، بادب په ادب. نو جمیل یجلس عند والده، عند والده بادب. جمیل خپل پلار سره په ادب کینی. نو دا موږ له د پښتو جملې راکړې وې، موږ د هغې عربي جوړه کړه. اوس د عربۍ جملې راکړي وایي تاسو د دې پښتو جوړه کوئ. نو د عربۍ جملې دي وایي یا خالد ای خالد اذهب الى المدرسه، مدرسې ته لاړ شه. اذهب ته لاړ شه الى المدرسه مدرسې ته. ولا تذهب او ته مه ځه الى السوق بازار ته. اجلس ته کېنه فی الحدیقة باغ کې، ته باغ کې کېنه، ته باغ کې کېنه. ولا تجلس او ته مه کېنه فی الطریق، طریق لارې ته وایي، لاره کې، لاره کې مه کېنه. ولا تجلس فی الطریق او ته لاره کې مه کېنه. اذهب الى المطعم، اذهب ته لاړ شه الى المطعم هوټل ته. اذهب الى المطعم ته هوټل ته لاړ شه. مطعم هوټل ته وایي، مطعم رستورانټ ته وایي، هوټل ته وایي. هذا وقت الصلاة، هذا دا وقت الصلاة د منځ وخت دی. اذهب الى المسجد، اذهب ته لاړ شه الى المسجد جمعات ته. شاهد شاهد یذهب زی، شاهد زی الى المدرسة مدرسې ته. صباحا د سحر یعنی سحر وخت کې یا د سحر. صباحا د سحر وخت یا سحر. شاهد مدرسې ته سحر کې ځي، سحر وخت کې ځي یا سحر ځي. ویرجع او را واپس کیږي الى البیت کور ته. مساء ماښام، صباحا سحر ته وایي، مساء ماښام ته وایي. الحاج حاجیان، الحاج حاجیان. یذهب ځي الى مکة المکرمه، مکه مکرمه ته ځي.
مکی مکرمه ته ځي، حاجیان مکی مکرمه ته ځي. ثم یرجعو بیا هغه را واپس کیږي الی بلده خپل وطن ته، الی بلده خپل وطن ته بعد الحج د حج نه پس، بعد الحج د حج نه پس. نو دا مونږ له د عربی جملې راکړې وي، مونږ دې خوا د هغې د پښتو ترجمه ولیکله او اخوا د پښتو جملې راکړې وي، مونږ د عربی جملې ته جوړې کړې. نو دا زمونږ الدرس السادس والعشرون یعنی شپږشتم درس ختم شو او د اخیری تمرینو. دې نه پس په انشاءالله مونږ بیا 29 درس شروع کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.